زکات سره مال ډیریږي دا نه چې ته پکې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په ورځ د آخرت په کومو سرو کې په کومو سپینو کې په کومو روپو کې چې تاسو زکات نه ورکوئ دا به په ورځ د آخرت تاسو دپاره یو اژدها صورت اختیار کی او تاسو نه به ټکونه درکوي او قرآن کې الله فرمایي چې دا به مونږه ورته ګرم کو او دې خلکو ته به په بدنونو باندې داغونه پې ورکو چې دا دی هذا ما کنزتم دا دی ستاسو هغه مال دی چې جمع کولو ما عزتمندو مونږ مسلمانو په کار دی چې ټول حقوق ادا کو لږ شانتې ژوند مو راوړی دی چې په نیکیو کې تیر کو کوشش کوئ تلاوت کوئ که نور هیڅ نه وي قل هو الله صورت خو هر مسلمان ته ورځي دا تلاوت کوئ کم از کم په ورځ کې 3000 ځله قل هو الله سوره اخلاص وای درود شریف وای سبحان الله الله اکبر دا ارس په عملنامه کې لیکل کېږي او بیا به دا ته په آخرت کې په کار درځي حضور فرمایي څوک چې په رمضان کې یو ځل سبحان الله ووایي الله په جنت کې دته یوه داسې ونه ولګوي که یو سړی په اس کښېني 1500 کاله سفر وکړي فرمایي دا 1500 کلونه به تېر شي خو دې ونې سوری به ختم نه شي په یو سبحان الله او تاسو سبحان الله خو ووایه که نه په شوق سره دا څه کسان لا ویښ نه دي دا هم سبحان الله ووایه